زمون د ژوند رڼا ده زمون قرآن الله د رحمتونو کتاب د نعمتونو کتاب د نصیحت انسان لا د برکتونو کتاب قدر عزت لري ډېر د قدردان الله زمون د ژوند رڼا ده زمون قرآن الله ستا په فرمان الله لرو ایمان الله زمون د ژوند رڼا ده زمون قرآن الله د هدایت کلام ده دا ډېر اوچت کلام ده چکړي عمل پر هر څوک دلوي عزت کلام دے تاکلو نازل پا نبی آخر زمان اللہ زمون د ژوند رڼا ده زمون قرآن اللہ الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولکل او د پاره د هر یو امته وجهة منا اړخ د مخ ګرځولو قبله ده وجهة قبلتنا اړخ د مخ ګرځولو قبله ده یعنی هر یو امت د پاره یو اړخ معلوم دی یو طرف معلوم دی چې خانه کعبه ته مخ ګرځي هو مولیها چې د ګرځون کې د مخ دی غیلره پمانځ کې هو مولیها چې د ګرځون کې د مخ دی غیلره پمانځ کې فاستبقوا الخيرات پس وړاندې والے کوي رب کریم فرمایي په نیک کارونو کې بادروا بالاعمال الصالحه نیک کارونو کې جلتی کوي اينما تکونو چرته چې تاسو امتیانو اهل کتابو یاتي بكم الله راتلبو کی تاسو لره الله تبارک وتعالى جميعا په غونډه باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیجازیکم باعمالکم بیا تاسو لره بدلی درکې د عملونو تاسو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شی باندې قدیر قادر ذات دی یعنی هو قادر على جمعكم من الارض بری تعالی قادر ذات دی چې جمع بکی تاسو لره د ځمکینا په ورځ د قیامت کې ومن حيث کوم زینه چې وزیته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن حيث وكم زينة خرجت وزيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فولي پسواړه وجهك مخبلا شطر المسجد الحرام بطرف د مسجد حرام وانه يقينا دا ګرځول د مخستا کعبه شریفه تعالی الحق خامخ حق دی من ربك د جانب د ربستانا وما الله ندي الله تبارك وتعالى بغافل خبر عما دا غسنا تعملون چې تاسو سکوي ومن حيث كم زينة خرجت وتت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فولي پسواړه وجهك مخبلا دا اول ځل چې فولي وجهك راځي دا اشاره تعمیم الاحوال تدياني مرض کې او کجوړې مریض او کجوړې په هر حال کې بت امدی قبل تمخ کې ها دویم چې د فول وجهک یعنی تعمیم الامکنه تدا سفر کې کته حضر کې نوم دغه دی قبل د ګوره بیت الله شریف دریم ځل چې راځي فول وجهک دا تعمیم الازمنه تده چې کوم زمانہ کې او کوم وخت کې نو دغه دی قبله ده بیت الله شریف نو حيث ما كنتم چرت چې تاسو امتیانو فولوا پسواړه وجوهکم مخنخ بل شطره فطرف د مسجد حرام دا بار بار فول وجهك ول راضي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر انتظار کړو چې کله مخ کعبه ته اړوم نو رب کریم مرته بار بار وی فولی وجهک پس واړه و مخبل دا رضا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا
نو حيث ما كنتم چرته چې تاسو امتیانو فولوا پس واړوئ تاسو وجوهکم مخونه خپله شطره په طرف د مسجد حرام لئلا يكون د پاره چې نوی للناس د پاره د خلکو چې يهود او مشرکان دي علیکم پتاسو باندې حجت س اعتراض حجت معنا اعتراض دلیل س دلیل نوی زکه چې مشرکان وویل د ابراهیم علی السلام د ملت داوګیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خلاف کوي د قبل داغه نو رب کریم پیغمبر علی السلام ته ویل مخورتاو کچ دلیل ختم شي يهود وای چې زمونږ دین ته ناراضي او زمونږ قبل ته منځ کیا مخ بیت الله تتاو کوي چې د دې خبره هم ختم شي نو لئلا يكون د پاره چې نشي للناس د پاره د خلکو چې يهود او نصارا دي مشرکان دي علیکم پتا سو باندې حجت معنا س دلیل اعتراض الا الذين مگر هغه کسان ظلموا چې ظلم کړي دي منهم د دین يهودنا بیا پیدا خبره کوله دا شریعت نه دی یا سید د شوق پیدا شو کله یو دین ته راګرځي کله بل دین ته اوس پلار دین ته شوق پیدا شو ابراهیم علیہ السلام قبل تواغخت نو الا الذين رب کریم فرمای مگر هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دي منهم د دین عنادن حسدن به بیام سوی ګوره فلا تخشوم پس مېریګه د دین پیغمبر علیہ السلام وخشونی وېریګه مالرا زما د امر پتر کې جهنم ده وېریګه معنا امتیانو ته خطاب ده ويرګي معنا وليتم د پاره چې تمام کما دا تحویل می ولي وکړو یعنی کعبه ته مستاسو مخونه ولي وګرځول وليتم د پاره چې تمام کم نعمتونه زما لوی نعمت دا چې بیت المقدس کې حج نه کیږي او بیت الله شریف کې حج کیږي او بیت الله شریف کې یوم په یو لک ده نو لوی نعمت شو وليتم د پاره چې تمام کم ز نعمتونه زما علیکم پتا سو باندې ولعلکم تهتدون معنا لکی تهتدون د پاره چې تاسو په سمل عرب برابر شي سمل عرب عمومیا په هدایت شي د پاره چې زما ز تمام کم نعمتونه زما لکه سرنګ چې یو نعمت می تمام کړي د پتا سو کې پیغمبر علیہ السلام می لګلې ده کما لک سرنګ ارسلنا چې لګلې ده مونږه فیکم پتا سو کې رسول للهدایت د پر د هدایت لک بل ذکر الله تبارک وتعالى ولقد من الله پتاکید سره الله تبارک وتعالى احسان کړی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا زکی چې پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لري غلې ده نو لوی احسان کړی دی دا هم یو لوی نعمت ده رسول منکم استاسونا د پاره د هدایت ملي غلې ده داسې رسول یتلو چې لولي علیکم پتا سو باندې آیاتونه زمونږ یعنی قران کریم ويزکیکم منا یطهرکم پاکی تاسو لرا د ګناهونو نه او د شرک نه په توحید سره ويعلمکم او خودنه کی تاسو تال کتاب د کتاب چې قران کریم دی والحکمت او د حکمت د شریعت خودنه کیا یا د احادیث خودنه کی تاسو ته ويعلمکم او خودنه کی تاسو ته ما دا غسلم تکونو چې نوې تاسو تعلمون پویدون کی قبل القران مخکې د قران نه نو تاسو پویدون کې چې لوریان به مو خخولې ژوندې خخوله بوتانو ته به مو سجده کوله داسې کار مو کولو چې خلک زناور سره هم نه کوي زناور ژوندې نه خخوي خلک او تاسو خپل لوریان ژوندې خخوله نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا لوی نعمت چراغه د دې په برکت سره دا هر څه ختم شو نو هر کله چې دا نعمتونه ما تمام کړل وای خپل قبل مې درته درکړم چې یو موږ پکې یو لک دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راغی لوی نعمت دی نو رب کریم فرمای فذکرونی پس یاد کئ مال را
یاد کئ مال را څنګه بالصلاه والتسبيح په منځ او په تسبیحات باندې اذکرکم نو زب یاد کم تاسو لرا یا یاد کئ مال را په سخته کې اذکرکم نو زب یاد کم تاسو لرا یاد کئ مال را په نعمت کې اذکرکم زب یاد کم تاسو لرا په سخته کې لکه یونس علی السلام چې الله تبارک وتعالى فلولا انه كان من المسبحين کچر نوې د تسبیح وینکنا للبث في بطنه خامخابد وخت تر کړو د مې په خېټه کې لا یوم یبعثون تر قیامت پورې خودی تسبیحات ویلا الله یاد کو نو خلاص شوتینا نو ذکر رب کریم و فذكروني یاد کئ مال را بالصلاه والتسبيح پمانځو په تسبیح باندې اذکرکم یاد بکم تاسو لرا په مغفرت باندې یعنی بخنه بوکم تاسو لرا او پر رحمت باندې ثواب به درکم تاسو لرا حدیث مبارک ده ابي هريره رضي الله تعالى عنه مبارک فرمائے قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائے یقول الله تعالی وی الله تبارک وتعالى انا عند ظن عبدي بي زچم پنيز د ګمان د بنده يم چې معنی پما باندې څنګه ګمان کوي هغه سم معاملې ور سره کوم وانا معه اذا ذكرني زور سره يم کله چې دا بنده زما مال را یادیا نو رب کریم فرمای فإن ذكرني في نفسي کله چې د ما یادې په نفس پل کې ذکرته في نفسي نو زم ځان لا یادوم کچره د ما ځان لا یادې نو زم ځان لا یادوم وإن ذكرني في ملئ کچره د ما یو ډله کې یادې په یو جماعت کې یادې ذکرته في ملئ خير منهما زیادوم دلر په داسې ډله کې خیر منهم چې ددنه بغوروي چې د فرشتګانو په ډله کې یادوما یو عربي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه ورته وی ای الاعمال افضل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم یو عملونه افضل دي کوم یو عمل افضل دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دنیا سره محبت مکوا ولسانک رطبنا دا عمل افضل دی چې استاد جبل لندوي من ذکر الله په ذکر د الله باندې نو دغه عمل افضل دی نو فذكروني الله ويات کئ مال را اذكركم نو زبیات کم تاسو لرا واشکروا لي شکریه ادا کئ زما یعنی د نعمتونو زما ولا تکفرون او ناشکری مکویا یعنی گناهونه مکویا موسی علیه السلام ویل ای ربا کیف اشکرک زسرنگ شکریه ادا کمستا قال له ربه ویل دته رب ددا چې زما ذکر کو ولا تنسانی مهر و مالرا ابن کثیر رحمه الله دار راغستید فاذا ذكرتني فقد شكرتني کله چې تازه یاد کم فقط شکرتني معنا پتا کې سرتا شکریا ادا کړه زما واذا نسيتني فقد كفرتني کله چې تازه هیر کما پتا کې سرتا کفر وکړه معنا یعنی ناشکری دی وکړه حسن بصری رحم الله ابو العالی سودی سیب او ربی ابن انس سیب وای ان الله يذكر من ذكره برت لا یاد هغه څوک چې الله یادیا ويزيد من شكره او زیاتې نعمتونه هغه چاله چې شکریا ادا کوي ځکه الله تبارک وتعالى ویل ان شکرتم لازيدنکم چا چې شکریا ادا کړه نو زبا غیر زیات کم نعمتونه نو ويزيد من شكره زیاتې بری تعالی څوک چې شکریا د بری تعالی ادا کی ويعذب من كفره عذاب ورکی هغه چاله چې کفر وکړي په الله باندې یعنی ناشکری وکړي نو ذکر رب کریم فرمایا تلار شي فذكروني یاد کئ مال را اذكركم نو زب یاد کم تاسو لرا واشکروا لي شکریه ادا کئ زما یعنی د نعمتونو زما ولا تکفرون نا شکری مکو یعنی په ما کفر مکوي گناهونه مکوي الله تبارک وتعالى د مون شاکرین کی او ذاکرین کی